أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العلي العظيم. دا سورة البقرة شروع کیږي. مدني سورت د هجرت نه وروسته نازل شوی دی. په دې سورت کې 286 آیاتونه دي او 40 په دې کې رکوګانې دي. تعلق یې مخکې سورت سره دا دی. سورة الفاتحه کې موږ د الله تعالی د هدایت سوال کړی وو، اهدنا الصراط المستقیم. یا الله تعالی موږ روان کا په سیده لار باندې چې کومه لار جنت ته تللی ده. یا اهدنا الصراط المستقیم، یا الله تعالی موږ ته وښایه لاره سیده چې لاره د جنت. نو دلته الله تعالی د هغې جواب کوي چې تاسو کوم د هدایت سوال کړی وو، نو ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله یو هغه هدایت او هغه حق لار، الله یو دغه کتاب قرآن مجید دی چې په دې کې شک نشته. دا هدایت دی لپاره د پرهیزګارانو، لار ښودونکی دی پرهیزګارانو ته. نو مخکې د هدایت سوال او دلته هغه سوال او د هغه دعا جواب دی. د هغه سوال جواب الله تعالی ذکر کوي. دویم تعلق یې د مخکې صورت سره دا دی چې مخکې صورت کې الله تعالی اجمالاً عقیده ذکر کړې وه، توحید دی، رسالت دی او قیامت دی. نو هلته دا ټولې خبرې اجمالاً ذکر شوې وي. الحمدلله خالص الله د رحمت او ثنا ده، نو دا توحید. الرحمن الرحیم په دې کې رسالت ته اشاره وکړه چې الله تعالی رحمان او رحیم دي، ځکه پیغمبران یې راولېږل او مسلمانانو باندې رحم وکړه، د کفر او تیرونو یې راوایستل رڼا طرف ته. مالک یوم الدین بادشاه د ورځې د بدلېدو د جزا دی. په دې کې د قیامت تذکره و د آخرت او ورسره احکام متشاره و ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا ټولې خبرې اجمالاً سرسري بیان شوي وي او په دې صورت کې تفصیلاً بیانېږي. دا د صورت د مخکیني صورت سره تعلق دی. شای نزول کې د آیاتونو مبارکه راځي. دا صورت مدني دی. په مدینه منوره کې یو یهودي و، احنف بني قیس نومې و. دې ظالم به د مسلمانانو په زړونو کې شکونه اچول، دا قرآن د الله تعالی کتاب نه دی او دا نبی علیه الصلاة والسلام د ځان جوړ کړی، دا شکی او غلط کتاب دی. نو دا قسمه خبرې بیا کولې. نو چې کوم نوي مسلمانانو یا داسې ساده خلک وو، نو د هغو په زړه کې به شک راته، ځکه د غلط سړي مثال دا د هغه انسي شیطان دی. شیطان په دوه قسمه، یو د پیریانو بل د انسانانو نه دی. من الجنة والناس کوم په سورة الناس کې راځي، معوذتین او آخري سورتونو کې. نو دوه قسمه شیطانان دي، یو د پیریانو نه دي چې د هر انسان سره یو شیطان دی، یو د انسانانو نه دي. نو داسې غلط انسان چې د خلکو په زړه کې شک غورځوي، حق نه خلک منې کوي. قرآن کې الله تعالی فرمایي ویبغونها عوجا، هغه انسان لوی ظالم دی چې د الله تعالی لارې نه خلک منع کوي او په دین کې کوږوالی لټوي او د خلکو په زړه کې شک اچوي. به هر حال ده به خلکو زړه کې شک اچاوه چې دا قرآن د الله تعالی کتاب نه دی. د هغې جواب کې الله تعالی دا صورت نازل کړه او دا آیاتونه ذلک الکتاب لا ریب فیه، الله دې کتاب کې شک نشته. نو د هغه په رد کې الله تعالی دا صورت نازل کړه. د دې فضایلو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سورة البقره دا زده کوئ او دې تلاوت کوئ، ځکه دې تلاوت کول او دا زده کول برکت دی، او دې پرېښودل حسرت او افسوس او ارمان دی او دارنګې تاوان دی. او اهل باطل چې کوم دي، یعنی اهل باطل نه مراد هغه جادوګران، ساحران وغیره، نو هغه دې صورت مخابره نشي کولی، دې صورت چې کوم دی نو دې نه ځان نشي خلاصولی. لکه مطلب دا چې دا ته ویل نو الله تعالی ورته دغه جادو او دا منترونه هم ساتي، الله به حفاظت کوي. دې فضایلو کې راځي او دا ډېر جامع صورت دی. په دې کې توحید، رسالت، قیامت او دارنګې احکام دا ټول بیان شوي دي په تفصیل سره. به هر حال نو دا د صورت شای نزول په اوله کې حکم قطعات راغلي دي. دې باره کې موږ مخکې بیان کړی و چې دې معنی ما صرف الله تعالی پوهېږي او چې کوم خلک دې معناګانې لټوي نو د هغې نه الله تعالی منع کړي و چې دا کاږه خلک دي
او دا د دې زړونه الله تعالی وکاږي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله تعالی په نوم باندې. هغه الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی. الف لام میم دې ټکو په معنا باندې الله تعالی پوهیږي. ذالک الکتاب، دا کتاب، ذالک اسم اشاره د بعید د پاره لري د پاره، یعنی هغه کتاب چې کوم لوح محفوظ نه الله تعالی نازل کړی دی. او یا د ذالک الکتاب، ذالک اسم اشاره د یو په معنا باندې راځي، نو د ذالک په معنا د هاذا سره دی. هاذا الکتاب، دا کتاب الله تعالی وایي. ذالک کتاب یعنی هاذا الکتاب، دا کتاب قرآن مجید لا ریب فيه، الله دې کې شک نشته. هدى للمتقین، د هدایت لپاره د پرهیزګارانو. الله په دې کې شک نشته. سوال راځي چې دې کې خلک شک کوي، کفار په دې کې شک کوي، دا نه مني. نو جواب دا چې په کتاب کې شک نشته، کفار په ذهن کې شک دی. قرآن مثال دا وحی، دا باران دی. باران چې کیږي نو چې کوم خزمه کې پاکي ګورونه راخیږي، چې کوم بیکار ازمه کې پاکي غني او دارنګي هغه کانټي پکې راخیږي. نو دا نقصان د باران نه دی، دا نقصان د غزمه کې د ازمه بیکاره ده. او چې کومه ګټه او بیکار ازمه کې په امنیت شي نه راخیږي. نو قرآن د هدایت پرهیزګارانو لپاره دی. او دې نه فایده پرهیزګاران اخلي. شک وکې نشته، خو شک چې کم خلک دغه په ذهن کې شک دی.